عزیزانو مسلمانانو ورونو د جمعې د مبارک ورځ باندې د محرم د بابرکت میاشت کې تاسو سره د خبرې کولو موقع الله تعالی په لاس راوستا. د محرم میاشت دا د دین لپاره د قربانیو یو داستان دی او دغه قربانیو په حواله شریعت اسلامی کې د کال او د کلندر حساب دا هم د محرم د میاشتې نه شروع کیږي، یعنی د محرم میاشت دا د اسلامی کال لومبنۍ میاشت ده او په دا میاشت کې د نورو ډیرو قابل ذکر واقعات سره سره د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ شهادت، د حضرت امام حسین رضی الله تعالی عنہ شهادت، د اهل بیت قربانی او عظمت دا ځان له مستقل تاریخ دی او شریعت اسلامی هغه تقاضا هم د دې کوي چې مسلمان به هر وخت د دین د سربلندۍ لپاره د خپل وینې قربانۍ ورکولو ته تیار وي. د کلمې وینا سره مسلمان وعده کړی د الله او د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره چې او الله ستا د فرمان مطابق او ستا د پیغمبر علیه السلام د فرمان مطابق چې کوم ځای دین موږ نه کومه قرباني غواړي هغه قرباني به ورکوو او د اسلام ګلشن دا هم د وینې ورکولو سره سرسبز و شاداب وي. نبی کریم علیه الصلاة والسلام فرمایل چې زما د امت اهم وظیفه د دین د سربلندۍ لپاره جهاد کول دي. قرآن کریم کې الله تعالی فرمایي احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. اللہ تعالی فرمائے آیا د انسانانو دعوام و گمان لے دائے خیال او زعم دے چې دای به فقط دې خبره باندې پرېښو دیشي چې مونږ کلمه وې د لا اله الا الله. الله فرمایي داسې نه ده، دا زعم و ګمان باطل دی، دا ظن و تخمیل باطل دی، دا الله د دین تاریخ راواله د دې دین تاریخ د قربانۍ ورکولو نه عبارت دی. او یو صاحب فرمایي وای په ګرم اوخ کو حق راتللی نشي، په ګرم اوخ کو حق راتللی نشي، حق تل د وینې او بخور غواړي، حق په آسانه چا موندلی نه دی، حق قرباني مدام د سر غواړي. کلمې د لا اله الا الله وینا سره تعالی بزرگ او برتر سره دا وعده کړی ده چې او پروردګاره د تا د عظمت لاره کې د تا د لوی لاره کې ستا د دین او د قانون لاره کې
ستا د نظام او د حکمرانۍ لاره کې چې څوک رکاوټ جوړېږي هغه رکاوټ به ختمو. څوک چې دا لار بندوي هغه رکاوټ به ختمو، هغه بندش به ختمو. دا د کلمې د لا اله الا الله تقاضا ده. ځکه یو شاعر فرمایي وای اگر گویم مسلمانم بلرزم، اگر گویم مسلمانم بلرزم که دانم مشکلات لا اله را، کدا ویم چې مسلمانم هیبت را بان رازی بدن می ګړبېږي. ځکه ما ته لا اله الا الله تقاضې معلوم دي چې دا لا اله الا الله د مانځه وخت کې تا جمعات کې غواړي. خدا لا اله الا الله د ظلم او بربریت د خاتمه لپاره تا وریدونکو ګولو، وریدونکو بمونو او د بمبار کوونکو جهازونو په ذل او په سوري کې غواړي. ځکه یو صاحب فرمایي وَإِنَّ مسجد میں نہ بیت اللہ کے دیواروں کے سائے میں، نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کے دیواروں کے سائے میں، نماز عشق ادا ہوتے ہیں تلواروں کے سائے میں. دا مسلمان دا نام خلاصہ دادا چه دے دا عشق بانداز بانے عاشقانہ کیفیت بانے بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق. عقل ہے محو تماشا لبے بام ابھی دا عشق تقاضا دادا چه دا اللہ دا دین لبرترے و سر بلندید پارا دا ابراہیم علیہ السلام غلے اور تو دانگی. دا اللہ دین تقاضا ردے کئی چه اور دا تالار کے رکاوٹ نشی او بدا تالار کے رکاوٹ نشی. حضرت معاذ ابن جبل طول وای رضی اللہ تعالی عنہ تاسو وی خوئے کنا نا داس نه جواب بلکته دا کوي وی خې ټول عزیزانو. ځکه دا خانقاه د دې تاریخ هم د قربانۍ مقتضی دی. دا خانقاه د سلسله قادریه د بزرگانو سره منسلک خانقاه د چا تاریخ چې د قربانو ډک دی، د چا مشران چې مجاهدانو مجاوران نو، هغه خلکو چې چا د باطل سترګو کې سترګې اچولې او د جبر استبداد د خاتمه لپاره جدوجہد کو. او ما غالبا تاسو ته یو زمانہ کې یو خبره کړې و، مې څنګه یو مولوی صاحب هغه د هندستان کې یو صاحب چې صرف دا خاصه صد بدن کوپینه نامې پورې دا به پټوا، نور قمیص بدن باندې نو، پندلای به بربندوي، لاسونه بربندو. وې ما د یو دی علاقې د یو دو مرشدانو او د یو دو پیرانو صاحبانو دا وی متعلق تپوس ته وکړو. نو د یو صاحب تپوس چې مې وکړو نو ما ته وی چې من درو هیڅ خیر نه پندارم، زه پکې څه خیر نه وینم. او وکړه د هډې صاحب تپوس مې وکړو نو ما ته وی چې پیر خدا شیر خدا است، دا د الله زمره دی، دا د هدایت مرشد او مسترشد دی. نو عزیزانو د دې خانقاه تعلق دا د مجاهدینو سره دی. لہذا د خانقاه سره وابسته افراد دا غي جواب دها او دنا دا مجاهدانه انداز کې پکار دی. حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ تا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چې معاذ کله دا کلمه ویلا چې لا اله الا الله، نو بیا دې باندې ټینګ پادشاه پدې محکم او قائم پادشاه ولو قتلتا او حرقتا او صلبتا، کسوک دے پانسے تا خیجے بیات ماولا، کسوک دے گولے بانے اولی بیات ماولا، کسوک دے اور تا غرزے بیات ماولا، کسوک دے سمندر بانے لاؤکے بیات ماولا،
قرآن کریم فرمائی ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ. اللہ فرمائے آکسان چی یو وارے دا اقرار کرے دے، یو وارے دا اعتراف کرے دے، یو وارے اللہ سر دا وعدہ کرے دا چی زمونگا رب و پروردگار اللہ دے، زمونگا حکمران و مقتدر اللہ دے. او ما تا گورے جی دے خبر بانسان پوئی کئی رب دا مونگا عالم ازل کم اللہ سر وعدہ اکڑا چی آو تا زمونگا ربی پدے مانسے کم بار بار لفظ رب تکرارو. الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربی العظیم، ربنا لک الحمد، سبحان ربی الاعلی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ. اور قرآن کریم بار بار لفظ رب ذکر کئی، ابتدا کے ذکر کو، بیان سورہ بقرہ دعوت کے ذکر کو، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم. بیان قرآن کریم کے دمر زلد اللہ یونم ندر آگلے لکا لفظ رب چی راگلے دے. او کلے چی قرآن ختمو بے تتمہ پا لفظ رب بانے اکڑا، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس. او چی کلا قبر و برزخ تلار سی لنبنے تپوس بکئی فرشتہ مر رب کا، اس آغا عالم ازلنا قبر پورے دا لفظ رب ستال من نپریدی. وجہ صدا در رب کیفیت صدے، در رب معناو حاصل صدے. نزان سر یاد کئی چی رب دا آغا مالک تویلشی چی دسر پا مالکیت و پا حکمرانے کے سوک شرکت نلری خواہ. نو عزیزہ در رب مانا دادا چی حکمران بگنی یو اللہ، حکمران بگنی سوک او زمونگا دا عقیدہ دا چی حکمران سوک دے، حکمران سوک دے اللہ. انسان حکمران کے دے نشی، انسان دا انسان مالک کے دے نشی. مسلمانان بزان بانے دے انسان جوڑ قانون نمانی دے با دا چا قانون منی، دا چا قانون دا پارا بجد جوڑ کئی. ذکر قرآن کریم فرمائی چه فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. اللہ تعالی فرمائے چه او زما پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم زما دستا پروردگار بانے قسم وی، زما دستا پرب اوستا حکمران بانے قسم وی چه دا خلق ترغی مومنان نشی کے دے ترسو پور چستارا اوڑے نظام دا ازان دا پارا قانون کرے نہیں. نو عزیز ما ہوتا کہ قبائلی علاقہ کی اسیگو او کہ سٹل ایریا کی اسیگو مونگ بانے دا اللہ نظام حکمران دے کہ دا فرنگی نظام ربانے حکمران دے. دلتا اس مونگا نے چاہ نظام مسلط ہے تاسو بانے فاٹا رولز دا فرنگی نظام، مونگ بانے تعزیرات دا فرنگی نظام. او پروردگار فرمائی رب العالمین فرمائی چی یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا به ويريد الشيطان ان يضلهم ضلالا بعيدا. اللہ تعالی فرمائی چی عجیب انداز مسلمانانو دید ما دا نظام و زما دا قانون موجود گئے کہ بیاون دا شیطان نظام لخپر پیسلے اڑی، دا شیطان قانون لخپر مقدمے اڑی. حالانکہ ما ورطا حکم کرے دے چه تاسو با دا انسان دا جوڑ نظام او دا تاغوتی نظام نا بغاوت کوئی. قبائل والا دا با دا فاٹا رولز نا بغاوت کئی او سٹل ایریا والا دا با دا پی پی سی او سی آر پی سی نا دا تعزیرات پاکستان او تعزیرات ہند نا چه دا برطانوی استعمار نا پات قانون دے دا غین با دا بغاوت اظہار کئی. او عزیزانو تاسو قبائل و مسلمانانو تا خو اللہ تعالی یو موقع ورکا ما طرف تو گو رہی جی آغا صوبائی حکومت سرا زیر کنٹرول علاقہ ملکن ڈویژن پاٹا
چا های کورټ کې دا ستاسو فاټا رولز او د انګريز قوانین چیلنج کړل او های کورټ خپل تاریخي فیصله سره خپل جسٹ ډیسیژن سره د ملکن ډیویژن نه د فاټا رولز خاتمه وکړه چې فاټا رولز دا د انګريز د دور یاداشت دا ختمول پکار دي د فاټا رولز لاندې انسان د انسان آقا جوړي انسان د انسان مالک جوړي د انسانانو سر سوداګانې دا یو څو کسان کوي انسانان خرڅي د خپل مفاداتو لپاره یو څو چودریان او نوابان لہذا های کورټ فیصله وکړه چې دا لعنتی قانون دې ختم شي نو ملکن هغه قانون ختم شو خو بدقسمتی ده ما د ملکن ډیویژنز دوره ځوړان دي ناغی ته مې وې مې دنیا کې واحده خطه ده چې پکې قانون نشته ملکن ډیویژن یعنی چې کومو هغه ته ختم کو او بل پلاترو نافذ کړي او د هغه ځای عوام غواړي چې مونږ باندې به قانون وي د الله د شریعت دیر ته زلاړ زرګونو مسلمانانو هغه کیمپ لګولو نفاذ شریعت کیمپ ما هغه ته بیان وکړ هغه مسلمانان خپل روټه خولا خپل بسترې راوړلې وي جلوس به روزانه وستو مزاحمت کو گورنمنت سره چې مونږ بغیر د شریعت بل خبره او دا غځه مسلمانان راته یو واقع ورولا نو زما د حضرت حاجی صاحب ترمذی ټول و رحمه الله چې د مجاهدین او د سلسله یو مرد قلندرو حضرت حاجی صاحب ترمذی رحمه الله چې کله انګريز سره د دې سرکاوي کنډاو باندې جهاد او مقابله کولا عزیزان هغه سرکاوي کنډاو کې چې کله دا هغه مرګرو سره بارود خلاص شو ګولای خلاص شوې ملګرو ورته شکوا وکړه حضرت حاجی صاحب رحمت الله علیه جواب ورته ورکړي فکر مکوئ الله تعالی با خپل غیبی نصرت شامل حال کی نو تاسو مشران اوریدلی چې څوک امریکا کې شریکو چې په هغه ورځ باندې د ګولو ختمې دو سره متصل د دې ډمبر یو زبردست فوج دا مچوي مچي تاسو ورته سوای ډمبر د ډمبر یو زبردست فوج دا د انګريزانو په لشکر باندې راغی کرنل د میجر نه مخکې کېدو او میجر د لفټین نه مخکې منډه والا او عزیزانو ما ته ډیر مسلمانانو وي چې حکومت ذمہ دار او افسرانو زمونږ د مشرانو اجتماع وکړه مشران راغون کړ څه کسان داسیو چې په فاټا رولز کې دا غي ملکی قائمه دائمه وا هغه وی موږ له واپس هغه سیستم راولې او څه کسان داسیو چې هغه د انګريز د سټلریا نظام کې خپل چودراهټ قائمول شو هغه وی پاکستاني قانون راولې او علما چې دا د خطرې دیګلونه دي علما هر ځای د مسلمانانو د ایمان د حفاظت لپاره جنگيږي علما وینا موږ له دې خطه کې صرف الله والا نظام پکار دی هغه وی هغه اجتماع چې په سلګونو خلک پکېو هغه تر دې ګبین د غټو مچو یو ډمبکیو یو زبردست چتاوا از خود بغیر د چا د برنګ اختکولونه هغه چترا او پاره دا مولا سړی ته یو تکشتل کړي او چا چې د پاټا رولز او د تعزیرات پاکستان د نفاس تصور ځان سره راوړو یو پرې خو نه دی ټول هغه اجتماع په مخ کړو کورونو ته وصلول خار نازیزانو ما وی الله تعالی کله کله د خپل قدرت کرشمه ورخای ناز مکو چې الله فرمای احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون الله فرمای آیا تاسو دا ګمان لې د تاسو دا ځان دې د تاسو دا ځن تخمین لې چې مونږ کلمه ویدا چې لا اله الا الله آیا تاسو باندې ابتلا بن راځي پتا سو باندې امتحان بن راځي د نبی کریم علیه السلام محفل کې درې حضور پاک بیان کوي صلی الله علیه وسلم
یو سړی را پاسید په صفونو را اوړي د بدن ضروري سے پټه ده نور بدن بربند د رنگ تور دی شونډې غټې دي وختې ګنګراله دي غریب او نحیف سړی دی نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام ول आवाज ورکي چې مالک یا اسود نامه ورتلنا ورته او تورا ته څنګه مخ کې روانه یعنی سیر درې ده دا د محفل آداب خلاف تا چې بیان وخت کې سړی په صفونو باندې راوړي او نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام خپل صحابه داسې ټرین کړو داسې زبردست تربیت ورکړو چې یو موقع باندې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام جمعې په ورځ منبر ته برابر شه بیان د پاره او आवाज وکړ چې یا ایها الناس مکانکم و او کسانو خپل ځای باندې کې نه اغل طلا کې جمعات نه بار یو صحابي را روان دي حضرت عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ هغه تر پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم دا انتظام حکم هغه ځای ته وخت ورسید بس یې لار کې کېناست لار یو بل صحابي ته پوس کې ته جمعات ته ولنه نوځي ورته حضور پاک وی چې مکانکم په خپل ځای کې نه دی خبرې اورېدو سره زما ځایم دقه چې دا کم ځای نه قدم اوچت کړو نو یو خپل وړاندې و بل مې لا پسې نو راوچته کړي ما دام د پیغمبر د فرمان خلاف غنو چې دا روان دی نه پسې یا رستو کوم یا دا رستو نه پسې روان دکم دغه کیفیت سره عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ کې ناشته او چې کله پیغمبر علیه السلام منبر ته برابر شو حضرت ابن مسعود وکړه چې بار ناشته आवाज ولورک تعال یا ابن ام عبد ابن مسعود وړاندې راشه مانځنه بعد ورته بچیا لار کې ولې ناشته ورته ویجی ستاسو حکم راته هغه ځای اورسید چې مکانکم دا مې بیا ناروا کړل چې د پیغمبر خبره دی اورس یو ځل بیا قدم بدلو ما دیو جن قران کریم فرمایل ما طرف ته ګورئ خبر باندې پوهیږئ دا څنګه کنه ما وختي دا دومره خبره دی لپاره وکړه چې جواب بټول راکوي خبره باندې پوهیږئ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيار الله تعالی فرمایي چې کله زو یا زما پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو حکم کی یو فیصله کی یو فرمان لګي نو بیا د اسنارینا او زنانه د پاره دا گنجائش او امکان نشته چې هغه په خپل د عقل اسونه اوس غلي چیرې لګ داسې کول غواړي ادا سه کول غواړي نه بس الله وې دغه سي آمنا وصدقنا لکه تاسو ته یو مثال وان دی باب کې زنګ د مذاهب او امامانو کې یو امام دی حضرت امام مالک رحمه الله د درو امامانو او د اهل ظواهرو دا غي مسلک دی چې د سپي خلق پدیته ده او چې لوخه جوټه کی نو درې زلا وزلا اتزلا مختلف مذاهب دي دا به وینځي او خاور او پکې مخې ځکه دا خلې لري پدیته ده حضرت امام مالک رحمت الله علیه مذهب دار چې د سپي خلق پدیته نه ده د سپي خلق پدیته نه ده هیڅ پدیته پکې نشته خو سره ده چې لوخه کې کله سپي خلو وای نو دغه امام مذهب هم دار چې وزله به وینځي یو ځل پکې خاور مخې نو چا شاګرد ته تاسو کو دې یو طرف ته مذهب دار چې خلې پلیته نه ده خلې پلیته نه ده او بل جانب ته وای چې وزله به وینځي او خاور او پکې مخې نو بچیا چې وام چې خلې پلیته نه ده نو دلیل می ده چې د دې سپي چې کله ول تعلیم ورکې د خلې ښکار شریعت چې مردار دلراړي نو درلې جایز کړي زکه چې خلې پاکه ده او و چې داوام چې وزله به وینځي نو زکه چې بس پیغمبر اسلام نه یو روایت راغله ده چې فصلوا 7 مرات احداهن بالتراب چې سپه خلو وي وزله وینځي یو ځل پکې خار او مخې وې د پیغمبر فرمان کې د عقل کار نه کوي بس هغه ته عملی جامه ورچول خبرونه پوهیږي او مونږ اوس ډیر عقل مند خدای دې رحم وکي او بیا خصوصا د کالج او د یونیورسيټي پیداوار نو ورنا ول دوستان زه په خپل د یونیورسيټي سټوډنټ د کالج او د یونیورسيټي پیداوار دا خو بیا ډیر عجیب خلک دي الته ورته مفکوره دا ور کوي چې عقل انساني دا د شریعت نه ډیر مقدم روان دی
تب ورته د الله او د پیغمبر خبره کې او دې بر تر چرچون عقل روان دي کوي ښا د خدای او د پیغمبر مقابله کې د انسان عقل خو د چرچون عمرم نه دی. نازیزان ورونو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سړی لا واعظ کوي چې مالک یا اسودو ملګری څنګه را روانه هغه سړی منهمک راځي وړاندې ځان راوړسو. رسول الله علیه الصلاۃ والسلام ته وایي چې جدا تا کوم خبره کوله زما پزړو لګیدا چې انسان بزان لپاره انسان نه آقا نه جوړي انسان بزان لپاره انسان نه مالک نه جوړي د تام انسانیت او د تام کائنات مالک یوازې الله دی حکمران یوازې الله دی. خبره وی ډیره معقوله ده خبره انساني عقل ته ډیره نږدې ده. ما ته وګورئ چې د یو سړي په غاړه کې پټای د غلام پرتی انسان په خپل غلام دی نو چې د په غاړه کې پټای د غلام پرتی نو د غلام دی او شریعت اسلامی وایي چې تب ځان د غلام کینا ځان به د نوکر کینا تب د مالک او د آقا نوکر او غلامي چې دا پیغام قبلو ما د تا په دعوت باندې لبیک وایم د تا ملګرتیا شروع کوم د تا کلمه وایم د تا جماعت او پارټي کې شاملېږم. نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام هم پارټي جوړولا جماعت جوړو ډله جوړولا گروه جوړو خو څنګه گروه هغه انقلابی جماعت چې چا د خدای په ټوله دنیا باندې اسلام بیرغ پورته کو چا د خدای په ټوله دنیا باندې اسلام جنډه بلند کړه. نبی کریم علیہ السلام ورته بچیا ته د کوم ځای اول جواب ورکړي چې زه خو د حبشه او د سودان راغلم د تا په دې خار کې د فلانی سردار سره نو کړم داغه غلامم هغه په قیمت غستم زما پلارم داغه غلام دی زما مورم داغه غلام ده زوم داغه غلامم ټول خاندان په غاړه کې داغه پټه پرته ده. نبی کریم علیہ السلام ورته بچي ستاغه مالک خو ما ته معلوم دی جهان حرامي دی هغه زما ډیر شدید ترين مخالف دی هغه ځان له خدای په ځمکه مستقل خدای جوړ شوی دی نو کته دا ما ولا خبره قبول کړي نو هغه به ډیرو درد دی ډیر بری په تکلیف کې. سیدنا حضرت عمار ابن یاسر رضی الله تعالی عنہ ته جواب ورکړي چې دا الله پیغمبره چې هغه ما درد بدن به می درد او تا چې کوم خبره وکړه دا مزل قبول کړي دا ظلم حال دا کلمه وایم. نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام دا غلاس راوستو خپل دست مبارک کې خود بیعت باندې خو پويږي کنه بیعت باندې پويږي تاسو سبزل سم نه بیعت کړل کنه دا غوی پلاس کې ملاش خود دی دا یو مسلسله سلسله نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام پور رسیدل دا او بیا مولانا صاحبزاده محمد صدیق صاحب دامت برکاتهم یو جانب ته کدی یو مجاهد خانقاه سجاده نشین او پیر او مرشد دی نو بل جانب ته خاندانی اعتبار سره حسینی سعادتو کې او د حضرت سید آدم بنوری رحمه الله په اولاد کې دی. حضرت سید آدم بنوری رحمه الله د شیخ احمد سرهندی مجددی فاروقی داغه خلیفہ اجل او خلیفہ اعظم دی او ما ته وګورئ داغوی پیری او موریدی داغوی ارشاد او استرشاد هغه فقط وظایف نو فقط او اوراد نو فقط خانقاه کې ناس ته نو ما تاسو ته وې چې د دې خانقاه تاریخ د جهاد دی دا سلسله جهاد ولدا خواجہ احمد فاروقی سرهندی حضرت مجدد الفسانی په نامه باندې چې دنیا پیژني دا هغه سره دی چې د اکبر دور کې داغه د دجل التلبیس او داغه د فریب او شیطانت خلاف لومبیرا پاسېدو او ورته وی اکبره ستا دا عقیده د الحاد او د تزندق دا چې ته کلمه بدله د وحدت ادیان په نامه چې نن نه بعد وای چې لا اله الا الله اکبر خلیفۃ الله وینا قیامت پوری یو کلمه ده لا اله الا الله دا سنت تیز لا اله الا الله لا اله الا الله عزیزان او دی غینه بعد چې کله جهانگیر هم په دا مسلک دروانه دوی اراده وکړه نو حضرت خواجہ سرهندی رحمه الله داغه مقابله تراوته
د بابر بادشاہ د هغه سترګو کې سترګې واچولې او د ګوالیار د قلعې دیوالونه نن هم د خواجه سرهندي رحمه الله د جهاد او د قربانۍ گواه دي. نو حضرت سید آدم بنوري رحمه الله د حضرت مجدد الفسانی رحمه الله خلیفہ ارشد حسینی سید دی د پلار طرفنا او مشوانه افغان دی د مور د طرفنا. مور مشوانه پښتنوا او پلار حسینی سیدو حضرت سید آدم بنوري صاحب کرامت ولی دی. هغه سره دی چې کوم سره په خپل دور کې د 10,000 افغانانو سره په لاهور کې دیرو شاهجهان ته چا خبر او رسوله ورته وی چې ګوره دې سړي د پښتنو فوج تیار کړی دی حکومت د ناخلی. شاهجهان خپل نائب سعد الله خان چې یو خالص دنیادار سړیو دا ورولېګو چې دا سړی وګوره. سید آدم بنوري رحمه الله ستلقین ورته د آخرت د زهد ورغو کو. خدا سړی خو دنیادار سړی د آخرت په قدر قیمت باندې نه پويږي. ډیر هغه شاهجهان ته وی چې سړی خطرناک دی واپس ولېګا. حضرت سید آدم بنوري ته شاهجهان حکم وکړو چې ته لاهور پرېدوا او واپس خپل وطن ته روان شو. هغه ځای نه حجاز مقدس تلار روزه اقدس د رسول پاک تلار حرمینو کې منځونه وکړل حرمینو کې عبادت وکړل او بیا د هغې نه بعد وفات شو. الله تعالی دې رحم په وکړي. عزیزانو نو عزم کوله تاسو خدمت کې چې دا خانقاه د حسینی ساداتو خانقاه د سید آدم بنوري رحمه الله د اولاد خانقاه او عزیزانو د ساداتو مقام څه دی د کوم شی چې رسول پاک صلی الله علیه وسلم سره نسبتي هغه څومره محترم دی. تاسو ګورئ جی بزرګانو کې یو بزرګ دی حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمت الله علیه د جمعیت العلماء هند بزرګ دی. علماء دیوبند کې دي اکابرین ملت کې دي چاور ته پنی راوړي د پڼو رنگ هغه گویا شین رنگ د شنه کپڑے جوړي پنی وي. حضرت مولانا گنگوئی رحمت الله علیه ډیر احترام سره واغسته او بیا شیشې والا الماری کې بند کړي. کال بعد هغه سړی راغی حضرت گنگوئی رحمت الله علیه ته وای چې حضرت دا پنی خو ما پخپو کول راوړي دي تاسو پخپو کوی نه. حضرت گنگوئی رحمت الله علیه ورته بچیا ما د رسول پاک په قبر مبارک باندې د قبه او د گنبد رنگ شین کتره دی هغه شین رنگ د خپل لاندې راوستل د گنبد توهین ګڼم. دته وی عشق دته سخلق را پاسي هغه وی علماء دیوبند ګستاخان رسول دي. په خدای قسم په عصر حاضر کې په 13 صدای کې د علماء دیوبند غو عاشقان رسول څخه پیدا شوي دي. د علماء دیوبند یو سرخیل حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت الله علیہ بانی دارالعلوم دیوبند آپ فرمائے جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں اور تیرے کمال کسی میں نہیں مگر 2-4 امیدیں لاکھ ہیں سب سے بڑی امید ہے کہ ہو سگان مدینہ میں میرا نام شمار جیوں تو سگانے حرم کے چلتا پھروں اور مروں تو کائے مدینہ کے مجھ کو مرغور مار وہی او زما محبوب ٹولوائی صلی اللہ داسنا شوق سنا صلی اللہ کہ او زما محبوب په جهان او دنیا کې چې څومره کمالات موجود دي دا الله ستا په ذات با برکات کې راجم کړی دي او ستا څومره کمالات دي یو انسان کې هغه کمالات مجموعاً دا سره نشته. او حضرت نانوتوی رحمت الله علیه دویم خبر کوي کہ امید لاکھ ہیں سب سے بڑی امید ہے انسان چې ژوندې بلا امید نه چې یو لوی بلډینګ بجوړم یو غټ موټر باخلم یو لوی جاګیر و پیدا کوم یو عظیم تجارت بجوړم یو لوی عہده و پیدا کوم دا او دا کار وکوم دا تقاضی کنه
اوس دار انسان بلا امیدونه. حضرت نانوتوی رحمت الله علیه فرمای چې انساني امیدونه خو په لکونو دي، خو زما د ټولو امیدونو سردار او مشر امید ده چې کای مجھ کو مدینہ کې مرغور مار، چې زما غوخه د مدینه منوره مارغان او ماران او چنجو خوري. ځکه چې هغه ستاد کړي دي، ستا مرغان ستاد کړي دي، ستا ماران ستاد کړي دي، ستا پیشوګان ستاد کړي دي. زه خپل غوخه پاغې خرول ځان د پاره خوشبختی او سعادت ګڼم. او ورپسې دریم شعر وای چې جیو تو سا سگانے حرم کے چلتا پھروں، جیوں تو ساتھ سگانے حرم کے چلتا پھروں، اور مروں تو کائے مدینہ کے مجھ کو مرغور مار. زما تقاضا دادا چې ژوندیم نو چې ستا د خاص پو پیشوګانو سره ملګرتیا نصیب شي، او چې مړ شم چې زما غوښه ستا د وطن د سپو پیشوګانو خوراک شي. نو کم سړی چې د مدینه منورې سپي او پیشو سره ګرځیدل ځان د پاره سعادت غني، خپل غوخه پاغه خرول د آخرت خیر غني، داسې سړی ګستاخی رسولي که عاشق رسولي؟ جی او عجیب خبره ده. یو سړی د مدینه طیبه په ماران او لړمانو خپل غوخه ور خرول غواړي، نو دا به ګستاخی رسولي. او یو سړی د پیغمبر په مصلی ولار امام پسې مزن کیږي، نو دا به عاشق رسولي. ببی تفاوت راز کجا استاب کجا. عجیب خبره ده. تمہاری زلف میں آئی تو حسن کہلائی، تا ته د پیغمبر مصلی باندې سولار سره گمراه کاری. دا د ایمان کومه مرتبه او کومه درجه ده؟ زمونږ دا عقیده ده چې د پیغمبر په مصلی باندې گمراه سره نشي ودرېدی. دا سره یا نه؟ جواب راکوي جی. د پیغمبر په مصلی باندې البته گمراه سره نشي ودرېدی، ملحد سره نشي ودرېدی، زنديق سره نشي ودرېدی. हाँ अलबत्ता आपके रिश्ते कहीं और मिले होंगे. ستا ربط پچرته بل ځای سره دی به فساد او فتنه جوړه کړي. ورنداز زه دوه خبرې کوم. یو دا چې د نبی کریم مصلی الله د گمراه د قدمونو نه محفوظ ساتلی دا یو، او دویم دا چې پیغمبر پاک باندې چا یو وار ایمان ناوړ به حضور لیدل لري، هغه بیا مرتد شوی. صحابو کې یو سړی هم بیا مرتد شوی، او عبد الله ابن خطل غو نسړي که مرتد شوی د نفل حقیقت هغه مسلمان شوی نو په منافقت راغلو. کله بستا جماعت تا ستا پاټه تا د مخالف سړي ملګری ستا د خپو د والو لپاره رانه نوځي، ځان نه بستا کارکون جوړ کړي، ستا نماینده به جوړ کړي، دې د پاره بارانه نه وتی چې ستا جماعت او ستا د پاټه او د دینی مشن ته نقصان ورسوم. نو عبد الله ابن خطل غو نه خلک دا د پیغمبر علیه السلام مشن ته نقصان رسولو د پاره کلمه ویلې و د صحابه صف کې ځان رانه نشته. نازیزانو عرض میکو چې سیدنا حضرت عمار ابن یاسر رضی الله تعالی عنہ کلمه ویلا چې لا اله الا الله محمد رسول الله. د نبی کریم علیہ السلام محفل روان شو، کور تلاړو، دروازه والا دروازه بند. هغه جانب نه مور आवाज ورکړ، حضرت سمیہ رضی الله تعالی عنها هغه आवाज ورکړ چې بچی مکان کا لیکن انتظار کا، زه غسل کې مصروف هم چې فارغ شو بیا دروازه در کلاو کوم. چې کله دروازه کلاو کړه حضرت عمار رضی الله تعالی عنہ نوته، د مور نظر پریوت تندی باندې ورته بچی ته خو نن د معمول نه زیات خوشاله ښکاری، او د تور تندې کې د یو روخان رڼا ښکاری. ایمان راوړو سره د مسلمان تندې کې یو رڼا پیدا شي. سیماهم فی وجوههم من اثر السجود. او جی دا د سادات صاحبانو نکو حضرت سید آدم بنوری رحمه الله د تندې باندې د معتقدین او مریدانو ته ډېر زمانه پورې لفظ الله بلی کله ښکارې ده. او چې کله یو مرید ورته دا خبره ورکړه حضرت آدم بنوری رحمه الله هغه ته وای دا خنو کړ چې دې خبره تذکره دی وکړه، او بیا الله نه وغوښتل هغه لفظ الله هغه داخل د تندې ته ورننه وته، ظاهر د تندې نه مخفي او پوشیده شو. او عزیزان تاسو ته نه لطیفه وای
د اسلام آباد کې یو غټ هسپتال د اسلام آباد پولی کلینیک داغه کارډیالوجي سپیشلیست د زړونو ماهر د سماهر د زړونو ماهر هغه گویا پرون نه بلروس اخبار کې لوی تفصیلی خبر راغلی و چې الله تعالی د انسان زړه داسې جوړ کړی دی چې دا پړک تاسو به کله کتلی خاده په موقع یا د خوشاله په موقع دا بجلو والا قمقمه ولګي نو یو بورډ لګولې هغه بلپونو بلېدو سره خوشامدید یا خدا حافظ یا په خیر رااله یا ویلکم یا داسې جمله هغه بلپونو بلول سره ښکارا شي او چې بلبونه مړ شي نو هغه جمله پټ شي نو هغه ډاکټر هغه یو زړه د اپریشن موقع باندې گویا خلکو ته ورخودو چې دا وګورئ په دې محتب سباندې چې دې کله دا پړک وای داسلو پړک وای نو دې کې دا رګونه په داسې انداز الله فټ کړی دي چې هغه پړک سره لفظ الله ښکار شي او چې کله زړه راغون شي لفظ الله پټ شي یعنی پړک سره لفظ الله ښکار کیږي د هر انسان سره کې د مسلمان یو کده کافر وي حال بتا زړه قبول کو هغه لفظ الله صرف د مؤمن او د کافر سره ولا قبولیت مقام ورنکو حدیث قدسی کې راځي الله فرمای ما وسانی ارضی ولا سمائی ولكن وسانی قلب المؤمن الله فرمای ما لازم کې ظاهران کو مال اسمان ظاهران کو ما خپل ډېرې د مسلمان پزړه کې واچولې ما خپل ټینټ د مسلمان زړه کې ولګو صاحب فرمایي چې دل کې آئینے میں ہے تصویر یار جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا خپل بچی تو او زما بچیا د تا پتنځ کې ما تلل ناشنا رڼا ښکارې سما ملد ورته مورې د دې پیغمبر متعلق مونږ اوریدل نن زوره لمړو د خبرې مې واورېدې او زړه مې ومنلې چې دا دې ټیک وای نو ورغلم لاس کې مولا لاس کې خودو بیعت مې وکړو او کلمه مې ویل چې لا اله الا الله محمد رسول الله الله د مور قسمت جگاو کو ورته وی بچی کستا خوخی نو ما ځان سره واخله د پیغمبر لمه ورسوا زم دغه لار غوړه کوم چې کوم لار تا غوړه کړه حضرت سمیہ رضی الله تعالی عنها خپل بچ سره روانه ده چې کله راغله نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام دا محسوس کړ چې بوډایګان ډېر قهرجنی لکه دې بچی په کلمه ویلو چې دا غوسه شوی ده نو ور سره رااله او ما ته وایي چې دا ډېر رانولې ګډوډ کړ لکه تاسو برکات داسې ناپوهغونه سادهګانی بوډایګانی کړه او تبلیغ والا دوستان راشي بچي ولا فیروزه کې بوزي ناغه وې دا تاسو مشر کم یو دی مشر دا توي بیکاره کار دي نشته زمونږ غوا دغه سولاله ودرې لدی دا موږ له یې هم ګډوډ کو زوی دې موږ او عزیزانو دا بوډا مور او پلار چې تلار کې رکاوټ جوړ شي نو خدای ذل جلال دې بیا رحم وکړي مونږ کلی کې یو کسو اناغه کور تراغه نو مور ته وې بیبي ما خو تبلیغ ولا سره سلور میاشتې ودی کړي اورته ها وې سلور میاشتې وی خدای دې روکا سلور میاشتې دی ولي کنه دا میخه ادا کولبا ادا غوا اجوار افلانې شي افلان دا به څوک سنبالي ناغه ورته مور دې لپاره خدای ست کنه نه خدای چاله ګوډونه نه کوي او نه چاله غوان ساتي نه بځي مړه جمعه ته بوډا رااله ورته دا تاسو ټول بیکاره نه زما هم بیکاره کوي دې بنسي نو دوره دې پس اغزوی بیا راغی ورته مور یو بل چلو شو زماوی یو دوستو سعودي ته تلو ان ګوره ما پس مانه تاسو نه کړ او ویزه را پسې راولېګلا چې ته سعودي ته راشه دلته مونږ سره ډېر اعلانو کړی دا پکې 60,000 روپۍ میاشته او د 2 کالو لپاره ویزه لګېدلې ده نو ویزه خو ورته جواب لیکما چې دلته زمونږ میخه اغواګانی اجوار اپټي ادا ټول ګډوډيږي نو زه راتو ته تیار نیم نو مور ورته نه بچي به ځان تیار او د هر څه بخدای سنبال کیخه ناغه ورته وی چې عجیب خبره ده چې دین د پارتم نه خدای چوټي کړي وا چې دنیا د پارتم نو خدای ګوټ ته بړې واله اوس بس لاره شروع کی ګوټ با کوي میخه بالا شي او غوا به مړې قلبه و مړې نازیزانو زمونږ دغه فکر دی الله تعالی زموږ حالت باندې رحم وکړي او ماته یو ملګری وی ورشتیا دي تبلیغ ولا ته پیسې ملاويږي نو ما ورته ورستا پیسې نه دي خوښه سره وینه دي خوښ امیدي خو خلک کوی دی له پیسې ورکاینو نو ما ورته مې ملګری ستا پیسې خوښ دي ویاو
ما په حلال او حرام یې که بس چپی ورپسې وې نه بس خو یې چرته نه پیدا کړنه نو ما ورته چې مستزان لزده کې او جنازه ځان لزده کې او خوراک د انسان په شان ځان لزده کې ګرځیدل د انسان په هیڅ ځان لزده کې نو دا به دیوم فائدہ وشي پیسې بازار سره نه داخل کړل کې بد کار دی نو ماته کار خو خدای خدا چې کم خو جمعات لر شي پیسې په ډیر ورکړي نو ما ورته ملګریا دا چې سړی په ولین فرصت کې تلس میاشتې ورکړي بیا پیسې ډیر ورکړي ناغوی تلس خو ډیری سلور ورکم سلور میاشتې ورکړي مړه چې واپس راغی چې چا ورته دا خبره زین کې چوله داسې په قهر خو ورته کنه نو ما عزیزانو عرض میکو اخري خبره چې حضرت عمار ابن یاسر رضی الله تعالی عنہ ځان سره خپل والد راوستا نبی کریم علیہ السلام ته وی چې دا الله پیغمبر الله را سره احسان وکړو مور مې هم را سره اتفاق دې کلمه ویلو باندې چې لا اله الا الله محمد رسول الله کلمه ویلا پیغمبر علیہ السلام په کلمه ویلا مور لاړه د پلار په درک کې شو حضرت صہیب رضی الله تعالی عنہ حضرت صہیب وکړو ورته مونږ مور او زوی دواړو کلمه ویل دا غواړو چې دا خیر الله تعالی هم درکې زما خاوند دی او د پلارې هغه وی راځه بوډا امر روان شو پیغمبر علیہ السلام ته کې ناستو کلمه ویلا لا اله الا الله اوس دې خاندان باندې دې دین د پاره ستیر شو رسول الله علیه الصلاۃ والسلام په دعاګانې کوله رحم الله آل یاسر چې الله د یاسر په ټول خاندان باندې رحم وکي لقد اوذوا فی صدیق ما لم یوزا حد مثلهم او الله ستا پلار کې په دې خاندان باندې هغه تکلیفونه او مصائب تیر شو چې دا تکلیف په بل چا باندې دین لپاره تیر شوی نه دی حضرت سمیہ رضی الله تعالی عنها پلار روانه ده ابو جال ظالم راضی ورته وی بوډای تام د هغه محمد گمراه کلمه ویل ده صلی الله علیه وسلم دا گمراه کلمه تام ویل ده ته ملګری شوی مړه داس یو خزی والا ګټوي کنه دا تور وګدا دای راواغستا حضرت سمیہ رضی الله تعالی عنها د بدن په کمزوري سبانه اواله هغه برچی سره حضرت سمیہ رضی الله تعالی عنها شهید شو اسلام کې لومبنه شهیدا او لومبنه مسلمانه خزا چې دین د پاره قرباني ورکړه زمونږ دغه پاک مور حضرت سمیہ رضی الله تعالی عنها دا او عزیزانو زوی حضرت عمار رضی الله تعالی عنہ خپل مالک کافر ورته بسر وټ کې واچولې اور به ورته بلکو انګار به جوړ کو حضرت عمار رضی الله تعالی عنہ پاغه سر وټ کو به واچو او حضرت عمار بخپل واقع بیانوله چې هغه سر وټ کې او انګارې هغه په زما د بدن په ډلو باندې مړ شنو به الله را پاسولم او د املابه کسانو تو خودله حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ دور کې چې کله دی به جمعات تراغه جمعات د حضرت عمر دارالخلافه وا د حضرت عمر پریزیډنسی وا خلک وای مولیان په سیاست سکی وای دا څه کنه وای جواب راکوي کنه وای دا څه کنه وای دا څوک وای چې د چا په ذهن کې فرنګي جراثیم چولې دي چې څوک دا نه غواړي چې د خدای پزما کړي د خدای نظام راشي کني مونږ وایو چې سیاست دا بنیادی طور د جماعت نه وته د جماعت د دې لومبنه تربیتګاه ده ځکه سیاست دی ته وای چې د عوامو د مرزاینه بغیر به حکومت د چا نه مني حکومت به چا اوس دا خبره مونږ چرته نه زده کړې ده که یو سړی په زور راځي او په دې مسله ځان امام جوړي نو دا غي امامتي مونږ تسلیمو وای جواب راکوي جی نو شریعت دی جماعت کې مال تربیت راکو چې که په مسله باندې جابر او غاصب امام نه مني نه په حکومت کرسي باندې به جابر او غاصب حکمران هم نه مني دا تعلیم مونږ چرته نه واغسته جماعت نه او کو حکم او امام ستا پر رائے او په مرزه راشي ټول قوم په متفق شي خو چې هغه کله راشي نو د خپل مرزه قانون په تنافس کوي چې تر اوسه به تاسو مصپاو دس کو اوس به بیودس کو تر اوسه به تاسو قبله ته کو اوس به ځن ور خاطه ته کوم تر اوسه به تاسو د مسپخین مو زوال نه پس کو اوس به زه ټکړه غرمه باندې کوم تر اوسه به تاسو رکعات کې یو رکوع دو سجدي کولی اوس به یو سجده او دو رکوعګانې کوم نو بیا دا قوم چې دا امام منتخب کړی دی په اتفاق راوسته دی دای داغه منلو ته تیار دي ورپسې ودرېږي جواب راکوي کنه
ولنه ودرېږي ورته ته مونږه منتخب کړی خودی مسلمانه بد الله او د پیغمبر خودري طریقه نافذه نو دې ماته تلقین راکړه چې کله جماعت مسلمانه منتخب امام د خپل مرزه قانون مسکه نشي نافذ کوله نو د حکومت کرسي باندې منتخب خدا او منتخب سره د خپل مرزه قانون په مملکت باندې نشي راځ کوله او کنا دانستو هغه امام صاحب خطاش د ناس ته پزایو درېږي یا د ولاړې پزای کینی نو مقتدیان معاف کوي جواب راکوي فتح ور کوي سبحان الله الحمدلله التحیات الله اکبر مختلف وازونه ورته او چې سو پورې نه ښکرني نو تر نو دې مسلمون ته تلقین ناکو چې حکمران باندې بنګرانی کې چې کوم ځای دې نادانسته غلطي کوي فورن بوله فتح ور کوي او برملا بچغو باسه خان جمعیت العلماء اسلام په دې اساس دغه د امامتۍ تقاضي او د امامتۍ ذمہ داري په مملکت والا سیاست کې گویا هغه مخ په وړاندې کوي او د دوی دستو بازو تنظیم د دې نوجوانانو تنظیم جمعیت طلبه اسلام چې فکری کار کوي الله تعالی هغه نوجوانانو په ځوانو کې خیر او برکت واچي ځکه عزیزان دې کالج او یونیورسيټ چې نوجوانان لاسي التداسي فکر ورکړي چې گمراهي کی او چې کوم کس جمعیت طلبه اسلام سره وابسته شي هغه د کالج او د یونیورسيټي په ګنده ماحول کې د رسول پاک خبره کوي د الله خبره کوي د شاه ولی الله خبره کوي د عبید الله سیندی خبره کوي د حاجی مولا صاحب خبره کوي د حاجی صاحب ترنګزای خبره کوي د حاجی محمد امین خبره کوي د جمعیت علماء اسلام او د جمعیت طلبه اسلام تحریک ته عزیزانو حضرت عمار ابن یاسر رضی الله تعالی عنہ حضرت عمر دربار ته براغه دربار سو جمعه دا جماعت فوجي چونیوم دغه جماعت دفترمو دا صدارتی محلمو دا وزیر اعظم هاوسمو دا سرکټ هاوسمو دا سفارتکارو دا استوګ نظامو یعنی هر حکومتي کار په دغه نبی کریم علیه السلام جماعت کېده حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ چې کله حضرت عمار براغه ورته پاسې دو وی جاء سیدنا دا زمون سردار دی او زکه سردار دی چې دین د پاره د قربانای دا د تام خلکو نه ډیر زیات دي او بیا به ورته وروریا لګ د خلکو تخپل شاوخه نو د حضرت عمار رضی الله تعالی عنہ په بدن کې دوغه تزای داسې نو چې هغه کې سروټ کې سوړه نه جوړه کړي غوته پکې نه وته او نبی کریم علیه السلام یو موقع باندې په لار را روان دی اخیری خبره حضرت عمار په دې سروټ کو انګارو باندې پروت دی نبی کریم علیه السلام باندې داغه د وخت بویو لګیل حضور پاک صلی الله علیه وسلم د سترګونو اوخ روان شو او سر باندې دا صدر مبارک واچو او سترګې پټې کړې او یو ناره ولګولا چې یا نارو کونی بردم و سلاما علی عمار ابن یاسر کما کنت علی ابراہیم او اورا عمارم دا اللہ دا پارا پتا پروتے ابراہیم اللہ دا پارا تا تدر پریوتے پاغ گلزار شوی عمار بانے گلزار شا نو ته عمار فرمای چې د پیغمبر علی السلام د دې خبرې نه بعد زبې په اور واچولم خو ماته به د اور احساس نه کېده هغه اور به زو زولم نه دی وجه هغه صاحب فرمای چې د نمرود آتشخانه ورته گلزار شو د نمرود آتشخانه ورته گلزار شو چې کردار د سلو نو په خلیل کې او کلیم نه دی چې بشي د نیل نه پورې او د فرعون موزی بزی پرو د نیل کې نو عزیزان استاد وړاندې د قران کریم آیت مې ویلو چې ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى چې کله حق واضح شو بیا د پیغمبر مقابله مخالفتو کو د صحابه او د لارې نه علاوه بل لار دی واسطه الله فرمای نو ولله ما تولى زبدم د گمراه دی لارې ته وسپارم ونسله جهنم جهنم ته به ورسوم وساعت مسیرا دا ډیر ناکاره لار ده عزیزانو د ذاتی اصلاح لپاره تاسو ټول مسلمانانو ته ذاتیل کوم چې د ذات اصلاح غواړي نو تبلیغي جماعت سره وخت لګوي دا زمونږ د کابرو طرفنا مونږ ته تلقین او وصیت دی چې تبلیغي جماعت سره ذاتی اصلاح لپاره وخت لګوي او د نظام تبدیلی چې غواړي د جمعیت العلماء اسلام چې د علماء دیوبند جماعت دی د حضرت مفتی محمود جماعت دی د حسین احمد مدنی جماعت دی د حاجی صاحب ترنګزی جماعت دی د حضرت شیخ الهند جماعت دی د عبید الله سیندی جماعت دی د شاه عبدالعزيز جماعت دی د حضرت شاه ولی الله جماعت دی د مجدد الفسانی جماعت دی د انبیاء جماعت ته ځکه فکر هغه دی
کوم فکر چې دنیا کې انبیاء علیهم الصلاۃ والتسلیمات خورو نو تاسو به دوی ملاتړ کوئ دا خبره خو تاسو ما سره وعده وکړه چې د الله د دین نظام دا د خدای په ځمکه باندې نافذ او جاری او ساری شي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.